English for class 7th. Grammar यही कना adjective गुला degrees वगैरह भी lesson number 12 unit number 6. او دې کې ګوره adjective په باره کې سبق ته grammar کې adjective صفت تل شي اسم صفت یو ذات وی کنه لکه اوس دغه پونی ذات ته کنه دي کې د شینواله څه ده دا ورکې اسم صفت ته سي د صفت تیارې د دیوال څه ده دا اوس ذات ته کنه د سور رنګ که د صفت شولو د صفت یو شي پرې خاخ وي که د شی نه به صفت نشي موندل یاره دا سړی ډېر ښه ده د خواله څه شولو اسم صفت شولو د سړی ذات ته د خواله دی پرې خاخ ته که دا نه وي خواله واکې منه ده کتلې چېرته خوالې خره وخې څنګه روغ د وزرې شته که نشته خو بد بیان شي خمی که نه خمی بیان شي بس خوالې که بدوالی د صفت قبیحه صفت حمیده داسې یل شي ښه صفت حمیده ښه تیل شي صفت قبیحه بد صفت تیل شي ښه وځي چې adjective usually go before the nouns the modify دا اسم صفت شي وي که نه عموما څه کېږي د نون نه مخکې استعمالیږي نون کې ترمیم کوي ترمیم تبدیلی راولي مخکې لکه وي که نه څه زید از د ویري زید از د بوای زید خو لړکه د هر څوک یې ویري ګوډ بوای ګوډ بوای جنټل بوای سمال بوای بیګ بوای لانګر نو څوک راته دور کې خبرې بیان کې که نه هغه خبرې کې تبدیلی راوسته مخکې خبره ساده پاده وه اطلاق و اوس دې مقیده کړله صحیح شوه اوس ګوره اګزامپل درکې که نه شي از ا پریټي ګرل کته د څه شي از ا ګرل نو د خواسي ګرل و خو پریټي د یوې خبره پکې بدله شوله ټیک شوه خاوځ ته چې د ایډجکټیو پریټي د پریټي لفظ چې کم دی که نه ایډجکټیو موډیفایز د نون ګرل د ګرل چې کم نون دی که نه دی تبدیل کو موډیفایز یې کو کسې موډیفایز کې اس اخر کې راوړه که نه ورب دی ورب شي کله شي که نه غایب دپاره استعمال شي که نه هیڅ شي دپاره بیا پکې اس استعمالیږي که نه ودې کتو ایډجکټیو دپاره اشاره شوه که نه ایډجکټیو مبتدا شو که نه د ایډجکټیو پریټي موډیفای دا خبر شولې دې پرې جمله جوړه شوه ودې کتو سینټنس ګرل چې کوم مو که نه دی بدل کو اینډ ګوز بیفور اټ دې نه مخکې راغلی کسې پریټي ګرل پریټي مخکې رالو که نه ګرل وروسته رالو ناون به وروسته استعمالیږي او اسم صفت ایډجکټیو چې دا مخکې استعمالیږي په ربۍ کې سیسټم بدل دی په ربۍ کې به اول شی استعمالی موصوف به استعمالی او بیا ورپسې صفت استعمالی صحیح شوه اوس د ګرل دته کې څه شولو موصوف شولو صحیح ده دې ته موصوف ویلی شي او د پریټي څه شولو صفت شولو How it is position of adjective the adjective ولا position مقام حالت کیفیت هیئت شکل صورت دلخی position of adjective is used to show د دې لپاره استعمالیږي چې او کتلی شي تا ته وښایي د place where the adjective should stand چې دلته استعمالولی پکار دي position of adjective نه څه معنا شوه چې د اسم صفت ولا ځای څه دی مقام یې څه دی صحیح ده کم ځای کې به دا استعمالی مخکې به استعمالی وروسته به استعمالی جملې په منځ کې به راوړي که په آخر کې راوړي اول کې به راوړي د مقام یې شي که نه پوزیشن اف ایډجکټیو صحیح ده کله کله شي امر وشي که نه چې اپنی پوزیشن سنبالو دي څه معنا ته خپل ځای کې کښېنه ونه خوځېږي ځای ټیک شوه اوس همدا خبرې کې چې ګوره دې خپل ځای نه دیر آر 3 پوزیشن اف ایډجکټیو ایډجکټیو لپاره 3 پوزیشنه دي ښه که نه ایډجکټیو نمبر 1 کس سره لیکلي در کړي دا ګول شي در کې دی معنا ده شي 1 2 3 ایډجکټیو سټینډ بیفور نون یوه خبره پکې دا شو چې نون نه مخکې راځي ایډجکټیو کین سټینډ بیفور نون نه مخکې راځي ان سنټنسز جملو کې اینډ اټ موډیفای چې دا څه کې تبدیلی راولي ترمیم راولي ښه موډیفایز دلته کې استعمال شو کسې که نه موډیفای کې مو ویلي چې کله وایي څه ده وای نه چې کله جمله لی اس راځي که نه د وای بیا په آی اس بدل کړي آی اس را دې بدل کو آخر کې اس ولګوه غایب صیغه شوه دې ته غایب صیغه ویل شي and it modifies or یا modify نو یا دا چې describe the noun after it چې د نون ولا وضاحت کې چې د معنی مخکې کم نون دي کې دا خبره ده صحیح ده لکه تو یې چېرې دا دیوال خړ دی اوس د خړوالی دی بیان نه دا دیوال خړ دی کس پښتو کې صفت وروسته استعمالوو خړ دیوال داسې ویل شي خړ دیوال که صفت یې مخکې راوړو دیوال دې وروسته راوړو
انګلیش غونې مونږ وایو کله کله شین بوټی ودې کتو ګرین پلانټ کس صفت مخکې استعمالیږي ښایسته ورته ښه اوس ګوره دلته کې اگزامپل در کې وی میټ ان انټیلیجنټ مین موږ یو ذهین سړي سره میلاو شو هلته اوس انټیلیجنټ شه دی دلته کې ایډجکټیو دی ښه که نه اندس دے آر هیپي سټوډنټس دا هغه خوشحاله لکان دي هیپي مخکې استعمال شي از ویری کلیور ګرل هوښیاره ده چالاکه ده اوس د مخته ایډجکټیو سټینډ از افټر ایډورب ایډورب نه وروسته استعمالیږي صحیح ده که نه ایډورب شیشتلی شي اسم اضافي ورب خو ورب شو که نه ایډ ورب یعنې ورب سره لغونې څه زیاتي پکې راوله خبر مخکې دې ویلي شو مونږ چای څکو اوس یو چې په تیزۍ سره په سستۍ سره په مستۍ سره په عجیزۍ سره په تنګ دستۍ سره مې دا کار وکړو داسې یایي که نه کاسې داسې تی ورکې څه استعمالېږي پښتو کې دا همدې دپاره ایډورب دپاره انګلیش کې وي انګلیش کې ال ډبل ال وای استعمالېږي عموما کرولی ظلم سره یې مړ کړو یایي که نه هارډلی وګوره دلته بیا صرف یو ال راوړي پکې ال وای یا ډبل ال وای که نه کله کله پکې راوړي شارکلی وغیره داسې بارکلی ټارکلی پکې یا بریفلی ما ته خبره بیان کړه بریفلی مختصرا اختصارا اردو کې چې کله راباسي عربۍ کې که نه بیا به اخر کې دوه زبر ولګوي منصوب به جوړوي یا ال وای یا وغیره وغیره چې کله ترجمه انګلیش په اردو پښتو کې کوي عربۍ کې بیا به اسم منصوب استعمالوي هلته adverb can stand before adjective دا adjective نه مخکې استعمالیږي in the sentence and it used to modify adjective دا په adjective کې به تبدیلی راولي یو صفتو دا ښه هلک دی یا دا کار مې وکړو ښه کار مې وکړو په تیزۍ سره کسې دا دې پکې زیتونې خبر وبسله that stand after it so adjective can stand after it adjective به دې نه وروسته راځي اوس ګوره example she is very clever ودې کتو they are so kind ډېر مهربان دي it is too old دا دومره شدید وختینی دی صحیح ده